نوح علیہ السلام خپل قوم ته ویلي وو فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، د رب نه بخښنه وغواړئ، الله بخښنه کوونکی دی. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارانونه به د باندې ټیم په ټیم الله کوي. ويمددكم باموال وبنين، تاسو له مالونه زیات کې او زامن. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، باغونه بدر کې نهري تنظیم بدل الله وي. پنځه پیدې د استغفار، بچی په دې الله ور کوي، فقر او غریبی په دې ختميږي، بارانونه په دې معنی الله کوي. حسن بصری ته یو سړی راغی ول بچی منشته ول استغفار وای، بل راغی ول باران سوکړه د باران ول استغفار وای، بل راغی ول جی غریبی د ول استغفار وای. شاګردان وته وی جی دا یو علاج ته یاد کړی دی، بل تاسو سورۃ نوح نه ویلې چې استغفار کې دا ټولې پیدې پرتی دي. بچی به هم الله ور کوي. په دې سعودي کې یو عالم دی شیخ خالد السلطان په نوم باندې خپل قصه کوي. وی د حج دوران زه په حرم شریف کې ناستم او د استغفار پیدې مې ملګرو ته ویلې. وی بیا د کویت یو ملګری او هغه راغی ابو یوسف دغه نوم، وی هغه ماته ویل چې جی دا خبرې زما په تجربه کې راغلي، د استغفار کمې پیدې چې تا وویلې. وی ما ورته ویل چې څنګه قصې راته وکړه چې د سعودي یو چینل او پای کې دا د استغفار پیدې یو عالم بیانولې، نو دا د سورې نوح د آیت یې ولوست. نو په دې کې یو خبره دا پکې رااله چې د استغفار په وجه الله بچي ورکوي. ما واده کړی او زما بچي نه و او ډېر علاجونه مې وکړل، ډاکټرانو ایسته مایوسه کړم چې ستا بچي نه کېږي او هسې ځان مه په عذابوه. وایي دا خبره مې واورېده او دا مې بالکل یقین ته ولیده چې دا خو د رب د خبره ده، قرآن خبره ده چې د استغفار په وجه الله بچي م ورکوي. ویمددکم باموال وبنین. وایي ښځې ته مې ویل چې بس ته مې استغفار شروع کړه او زه به هم شروع کړم، د الله په خبره کې خو دروغ نه ایسته وی الله پروګرام برابر کو، الله راله بچی راکو، بیا مسلسل به استغفار او ډېر بچی راک او بیا هم دا ارمان و هلکان به کېده چې اوس راله الله لور راکړي، نو استغفار لم نور زور ورکړه، الله راله لور هم راکړي. چې دا بالکل زما په تجربه کې راغلې خبره ده او دا د رب وینا ده، واقعي په دې کې دروغ نه. امام احمد ابن حنبل رحم الله چې د هغه د امام د اهل سنت والجماعت ورته ویلی کېږي، 28 میاشتې جیل هم تېر کړی دی. دی داسې د مغرب طرف ته وایي په سفر باندې تللی و، نو جماعت کې شپه راله، نو چې کله ماسخوتن ټیم شو سړي څوکیدار جماعت بنده و، ده ته ویل چې جی وځئ موږ د شپې څوک نه پرېږدو، مسافر نه پرېږدو. ویل مسافر یم بل څوک پېژنم نه، ځان یې ورته نه ښوده زه امام احمد ابن حنبل یم. ویل چې نه کېدی نه شي، بار به شپه کې. ایسته د جماعت نه بار راووت، پیزارځی سره اراده وکړه چې دلته به شپه وکړو. هلته هم پرې نه ښوده، ویل چې دا بار ورم تاله کوم او تاسو مهرباني وکړئ بار وځي. وایي زه نه راوتم، په زور یې را بار کړم، داسې سخت خفه شو. وایي په دې کې یو غریب سړی را روان و، هغه ماته ویل چې راځه زه به د شپې له بوځم. هغه خباز و، روټۍ به پخولې، تنور کار یې کو. وایي هغه سره مې شپه شوه، نو چې دی کله اوړه رایل یم استغفار وایي، چې هغه کې م استغفار وایي، چې روټۍ پخه یم استغفار وایي. وایي ما ورته ویل چې هلکه دا ته څه کې؟ ویل چې جي دا استغفار وایم. ولې وې؟ ویل چېرې په دې کې ما ډېر زیات کمالات لیدلي دي چې زما هر ارزو او ارمان په اړه کې راغلی دی او ما استغفار ویلی ستا هغه مسلې زما حل کړي، ښځې را کړي، بچي را کړي، کور یې را کړی، خو یو حاجت مې دی په دې اړه کې او ډېر استغفار مې و خو هغه لا نه دی پوره شوی. مال چې هغه ووایه څه حاجت دی دی؟ ویل چېرې دا مې غټ ارمان دی چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله وینم او ډېر پسې ګرځم خو بس ملاویږي نه. بس ته وخاندل، ویل چې دغه حاجت دی م الله پوره او ورته ویلې چې ګوره زه خو ستا خواله دلته نه راتلم، خو زه تا طرف ته الله راه کلم په راښکلو سره. سړي په زوره د جومات نه راویستم، د پیزارځی نه م راویستلم. نو دا وجه داره چې تا استغفار ویو او ستا سره زما د ملاقات قسمت الله پاک کړی. سړي د الله ډېر حمدونه ادا کړه او سجده د شکر یې وکړه چې واقعي په دې استغفار کې دا ټول کمالات پراته دي. دا حقیقت دی زما عزتمن. زمونږ او ستاسو زندگی به الله ښه کړي. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا. سورې هود کې الله دا پیدا بیان کړی چې متاع حسن به الله دې په وجه درکړي. ښه ژوند، متاع حسن او حیات طیبه دا یو شی دی، د دې په وجه عذابونه دفع کېږي. وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. الله وایي چې دې خلقو له الله عذاب هغه پورې نه ورکوي ای نبي چې ته پکې موجود یې، او چې کله دوی استغفار وایي هم به الله عذاب نه ورکوي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه به ویل چې دې امت له الله دو امان ورکړي، یو تللی دی یو اوس هم شته. یو امان دا و چې کله نبي موجود و عذاب نه راته، اخو لاړ د دنیا نه، خو دا یو سبب اوس هم شته چې بندګان استغفار وایي هغه پورې به په دې عذابونه نه راځي.